مقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين یقیناً آکسان چکو پر کڑدے کچرشی یقیناً ددید پارا ہر آغس چی دی پزمکا کے ٹول او پمثل ددی سر نورم شی د پارا ددی چی فیدیور کی دی پاغی سرا د بچ کے دلو د عذاب درز د قیامت نا نو قبول بنکڑی شی ددینا او دیلر د عذاب دردناک دیلر بوی عذاب دردناک غواړي به دی چې اوزی دی د اورا خونه به دی وطن کی د اورنا او دیلر بوی عذاب همیشا او غلاګر سړی او غلاګر خزا کټ کئ تاسو لاسونه د دې دواړو بدله د په سبب داغ چې دی کړي دی پورا عبرتی بدله د الله د طرفنا سزا عبرتی د جانب د الله نه او الله زورور د حکمت والا پس آسو چې توبه او باسل پس د خپل ظلم نه او اصلاح وکړه یقینا الله مهرباني بو کی پد باندې پس یقینا الله توبه قبول کی دد یقینا الله بخون کے مہربان دے آیت علم نلارے آیت خبر نے آیت نہ پوئے گے پدی چی یقینا اللہ خاص اغلر د بادشاہی د اسمان نو دزمکی عذاب ورکی چاله چه خوخشی و بخنه که یاغ چاته چه خوخشی او الله پاریو شی باندې قدرت والا دی او رسولا او پیغمبرا غمجن دینه کی تعالی را کسان چې تیزی او سرگرمی کوي پکارونو د کفر کې یعنی هغه کسان چې هغه ویلی دی په خپل خلو چې موږ ایمان راوړی دی او ایمان نه دی راوړی زړونو د هغوی او هغه کسان چې هغه یهودیان دي سماعون للکذب ډیر قبلی درو او غوږ دي د پاره د اوړه د بل قوم چې هغوی تا ته نه دي راغلي اړوي حکمونه پس د ځایونو د هغې نه وای که تاسو له درکړی شو چرته دا حکم نو عمل پې وکئ او که در نه کړی شو تاسو لره دا نو ځان بچ کئ او هغه څوک چې اراده کوي الله د فتنې د هغه په فتنه کې د غورځولو د هغه نو هرګز مالک بنې ته د هغه دپاره د الله نه ضربر څه شی دا کسان دي چې نه غواړي الله چې پاک کړي د دوی زړونه دوی لره دنیا کې رسوایي ده او دوی لره آخرت کې عذاب ډېر لوی دی قبلوي دروغ لره او ډېر خوړونکي دي حرامو لره پس که چېرې تا ته راشي نو فیصله کوه په منځ د دوی کې او یا مخ اړوه د دوی نه او که مخ اړوې ته د دوی نه هرگز ضرر نشی در کول دی تعالی را ضرر برس شی او که فیصله کې نو فیصله کوه په منځ د دوی کې په عدل و انصاف یقینا الله مینه کوي د انصاف کوونکو سره او څرنګه به دوی فیصله وکړي پتا حالانکه دوی سره تورات و په هغې کې فیصله د الله وه بیا مخ اړی دی پس دا غینا او ندی دا مؤمنان ما قبل آیاتونو مبارکو کې مضمون را روانو
خباسات ذکر شو د بنی اسرائیل و خباسات قولیہ عملیہ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. پدې کې امر راغې چې دا خباسات لری گئی درې صفات ځان کې راولي. دا خباسات قولیام اغرزوی خباسات عملیام اغرزوی. یو تقوا اختیار کی او بل اللہ تا قرب حاصل کی او دریم جہاد کی پلارد اللہ کی. نو دا راز د کامیابی دے، خباسات راز د کامیابی نہ دے. کہ بچ کی گئی د خباساتو او گندگونا نو دا درې صفات او اوامر ځان کراولی. نو اوس وای چې چا کې دا درې اوامر نو که سبا د سرو زرو ډکه ځمکه ورکي قبول بنش. په دې درې صفاتو کې چې کمیو نو دا کفر دے و سوال دا اللہ دا عذاب نہ بچ کی. صرف فدیہ نا کہ تیخ تکی پا تیخ تام نہ بچ کی گی وباؤم بخارجین منہا. داولے دمال قدر او احترام شتا فدیہ با قبول شویوا خو کد ایمان سروا. فدیه ته ضرورتم نو ایمان کو، او چې ایمان نو بیا د مال قدر او احترام نشتا، ورنه د مال قدر احترام شتا. زکه خو پلاس کټ کیږي فقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا. نو بیا ترغیب ورکي پرېږدئ دا خباسات، توبہ وباسی، اصلاح دا عمل اکی. نور عذاب دنیا کے اللہ ورکی چتا پا صورت دا سلیب دا پانسی باندے او چتا پا صورت دا قتل او چتا پا صورت دا قطع. دا زکر چی اختیارات دا اللہ دی يعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء. قدرت امدے واللہ علی کل شیء قدیر. نو پیغمبر پروا مکوا تا دا بادشاہ احکام دنیا ترسے، دا منافق پرواو نکی، دا ملا پرواو نکی، دا پیر پرواو نکی. احکامات الہیہ دنیا ترسو، قوانین نافذ کا. دا منافقان او دا مولیان او پیران دا بلگیائی دی عادتون خالص دی، دی پخوا تورات نو منلے تاب سو منی. دا دا منلو خلق ندی، دا دی پروان بغیر دا اللہ حکم نافذ کا. ان الذین کفروا یقینا آکسان کفروا چھ کافر دی. کفرون مراد آغا خلق دے چھ دا ما قبل درې صفات بکینو، ایمان ما تقوی بکینو، اللہ تے قرب نہ حاصل و عبادت انکو وابتغوا الیہ الوسیلہ، جہاد فی سبیل اللہ بکینو. دا درې صفات بکینو نو دا مراد دی چھ دا درې صفات بکینو. اللہ وی یقیناً دا کسان چه کو پرے کڑے دے کچر یقیناً شی دی دا پارا آغا چی دی پزمکا کے ٹول پٹولا ومثلہو او پشاند دے معہو دے سر نورم شی. زمکا کی چه سمر دی دا ٹول دے دا پارا شی، دا زمکا کی چه سمر دی نو دا ٹول دے عمر نورم شی. دے دا پارا چھ دی فیدیو ورکی پاگی سرا دا عذاب درز دا قیامتنا چھ غین بچشی.
نو که سبا دا ورکول غواړي ما تو قبل منهم قبول به نکړی شي د دونا. حدیث د بخاری و مسلم کې راځي. قیامت پر ورځ باندې با الله جان نمی کافر ته وای مشرک تا چې کستا د پارا دا ټول ازمکا چې دا نو دا د سرو زرو ډک شي او دا ته فدیه کې ورکړې نو په دې خوشاله چې د دې جهنم د عذاب نه بچ شي. دی وای آو کدا ټول ازمکا سر زر ما سره وی او زه د دې عذاب بچ کېږم نو هغه ورکوم. لا بو تو یسنکی ما تو قبل منو ما تا نه ډیر آسان شی غوښتو لیکن تا غنو کړه. ما د صرف دومره ویلو چې شرک مکوا بس. ما د دومره ویلو چې زما سره برخیدار په ذات او صفات کې مګرزو. نن هغه ګران تغاړک دی چې هر سبا ورکه لیکن دا قبلیږي نه. واقع ډېر آسان عمل دی. من قال لا اله الا الله دخل الجنه. چا چې لا اله الا الله ہوئے د زړه نه ہوئے د الله برخیدار ختم کو د الله رب العزت سرای صدار نه ګرځي. دخل الجنه محال او انجام د جنت ته جنت تبزی بس جنت تبزی. لیکن که شرک وکړه د الله سره برخیدار وګرځو نو د قران کریم په سلادا انه من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه. د الله سره چې چا برخیدار وګرځو یقینا حرام کړه د الله په د باندې جنت. ومأواه النار زائد دو ټکانه د جنت جهنم دی. جهنم توزی زګه قانون د الله داده چې لا یغفر ان یشرک به ويغفر ما دون ذلك لمن یشاء. شرک نه علاوه چې د الله خوښه شینو معاف وکي خو شرک قطعا نه معاف کوي. شرک قطعا نه معاف کوي. دا د الله فیصله ده. الله دې موږ د شرکیاتو نه وساتي. نن دنیا شرکیاتو کې پرته ده. سبابا دا ټول ازمکه ور کوي د سرو زرو ډکا او قبلیږي باندې الله وی ما درنه آسانه مطالبه کړي وا ما سره برخیدار مګرځو. نن د شرک اقسام وګوره 4 اگست دی. شرک فی العقیدہ فی الاعتقاد پاغي کې بیا شرک راغسته دی. چرته چې دی نو شرک فی العلم راغسته دی. چرته راغسته دی شرک فی التصرف. چرته راغسته دی شرک فی الدعاء او چرته راغسته دی شرک فی العباده. او دې کې برخیدار چې ګرځي نو چرته ستوري ګرځي مشرکین بالکواکب. چرته ګرځي برخیدار د الله سره مشرکین بالجن جنات. نو چرته ګرځي د الله سره برخیدار نیکان صالحان. او چرته ګرځي د الله سره بالکواکب بالجن بالعباد الصالحین. دارنگے والشرکین بالجن بالملائک. ملائک ګرځي د الله سره برخیدار. پدې سلورو واړو کې عقیده راواخلی چې الله ته بغیر د اسباب او علم نه نو یاره جی پیری تام بغیر د اسباب پته لګي. نیک بنده تام بغیر د اسباب پته وی لګي. ملائکو تام لګي نو
دارنګ چې دینو پته لګي کواکب نور اوس وګمیتا نو چې الله بغیر د اسباب تصرفات کوي نو دارنګ تصرفات پیریانو نیکان بدنگانو نورس وګمای وغیرہ لر ثابت کی دارنګ تصرفات او اختیارات دې سره سره بلنه کوي الله تا نو الله سره سره غیر الله را بلی جناتو تا چغي وی کله تعویذونو کې یا بدوح نو کله فرعون نوم لیکي نو فرعون ته چغي وی کله پیریان نومونه لیکي نو کله قارون او حامان لیکي نو هغه ته چغي وی او هغه د الله سره برخیدار ګرځي نو کله لګیای عبادت کوي د غیر الله د الله سره غیر الله عبادت کوي داغه پونم باندې نظر منښت او نیاز ور کوي داغه سجدي کوي دا دنیا ناشنا دارل امتحان دی پدی دنیا کې داسې مخلوقم تیر شوه دی چې هغه د منګک عبادت کړي دی منګک او چرته داغه عبادت او قرآن کریم د مشرک بارک وی اولائک کل انعام اغوی دے وی بشان دے نو بیا پورن وی بلهم ازول وی خوش آزاده دے دے مخ کی داغه نام ورتیر دی بلهم ازول د منګک عبادتم شوه دے نو چې هندستان کې نوې نوې ریل ګاډي راوته نو هندوانو کې داسې خلکو مو چې ریل ګاډي ته سجدي کولې ایسورا غټته نو ریل ګاډي ته هم سجدي کولې غویان نو داسې مخلوق هم شته چې هغه شادوګو ته سجدي کوي سرخ کدهږي شادوګي ولا په سر لاس راکړي دې شادوګي بندا چې کله د الله بندگی پری دي نو شادوګي ته وسجدوي نو هغه مشتا چې د خپل علاقې پیر او پیره به پیژني چې دې چا روغ پاک ځای نه پرې خو دې هر ځای پلیت کړل د نن زماني پیران هر کندې پلیت کړي هر کندې پلیت کړي لیکن دی وای یې پیر سے پته لګي پیر سے پته لګي نو د پیر بندگی به کوي پیر یې به پته لګي اتاویزونه را لراو باسه نو داغي بندگی به کوي نو کله پیره د الله سره بر خیدار ګرځي وای پیریان چې دنو پويږي پیریان غوټه راو واسي او پیریان خبر دي پیریان غلا راو واسي نو سوګوا نو ول د موکل ور کوي په شان د زمانه د جاهلیت زمانه د جاهلیت کې به مشرکین او موکلین ني دا نوم د موکلین ور کوي او بد الله بر خیدار ګرځي نو سوق بد الله سره بر خیدار ګرځي خزا سوق بد الله سره بر خیدار ګرځي د قبر ریخو سوق بد الله سره بر خیدار ګرځي د قبر کانه سوق بد الله سره بر خیدار ګرځي د قبر د کوټه درشل نو سوق بر خیدار ګرځي پیر سوق به برخیدار ګرځي او خيار مشرک چراشو یو د پیغمبر خلوی مقام ده کړ نو دې با الله سره برخیدار وي پیغمبر د مشرق او د مغرب ناوري په تمام مسجد نبوي کې اوري اے خراوایا دا ستا په دې ذهن کې شیطان تغ خبر واچولا تمام مسجد نبوي کې اوري بلاس باب اوري او د مشرق او د مغرب ناوري او کبه مسجد نبوي یمن تر او رسید یمن کې با موري نو که مسجد نبوی پا که بلخر وی پاکستان تراو رسید نو پاکستان کے با موری تا پیغمبر اللہ سر بر خیدارو گرزو لکه یهودو چی گرزو لیو نسواراو چی گرزو لیو لعن اللہ الیهودا والنسوار رتخذو قبور انبیاء مساجدا ایوم دا کڑیو اولائک شرار خلق اللہ دغه پیغمبر زکوی خیری سلگئی کی چې زما قبر څوک سجدهګاو نه ګرځي زکه خو پیغمبر دعا غوښته اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد
اللہ زما قبر نہ وسن جوڑنے کی بت خانہ چداغی بندگی کی دیشی زکا خو پیغمبر پاک خلقو توی لا تجعلو قبری عیدا زما قبر نہ بیا بیا مرازی عید مجوڑوی بیا بیا مرازی بس درود وائی پما باندے بیا بیا زما قبر خوالا مرازی عمل د صحابه کرام د خیر القرون دا اولی پیڑی دغو دغ عمل د تابعینو د تبع تابعینو دا عمل د خیر القرونو بیا رستو خلق رال فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا نا اهل رال شهواتو پس روان شو خواہشاتو پس روان شو او لال دین تباہ و برباد کا اضاعوا الصلاة دین تباہ و برباد کا کم دین وہ دین جس سے توحید پہلی جہاں میں ہوا جلوہ گر حق زمین و زماں میں رہا شرک باقی نہ وہم و گما میں وہ بدلا گیا آ کے ہندوستان میں ہندوستان تا چاغ دین را رسید نو آغی کی توحیدی پر شرک باندے بدل کر دا اللہ برخیدار پیدا شو ہر کلی کی وہ قبر دے او پا ہر کلی کی وہ قبر او اغیلا دا خدای توب صفات ورکلے شوی دی اسم آغ کلی چکم کلو تا دا اللہ توحید قرآنی توحید دا قرآن رنگ کے ندر سیدلے نو آغا اسم چکم دے نو دا شرکیاتو نا ڈکی دی چرتا مزار دے پاگی ڈیوی بلی گی او پاگی باندے چکم دنو ساروی لالی گی سوک داغی نا توافونا کیو سوک داغی نا بچی غواڑی چرتا بساڑو بابا دے بساڑے پا کی جوڑی نوائی چا سورا ڈیری بساڑے جوڑے کڑی نو دور زامن براڑی لگی جوڑو گران بشیتا چرتا ریخولا غوٹے ورکی چا سورا ریخولا غوٹے ورکڑے نو دومره ریخی چې سوره دی غوټه کړي نو دوره غوټه بدن نه تاړي بچیو ته دوره ملاویږي مشرک خراب دا کار د مشرک اولایک کل انعام بل هم ازل غوی د مخ کې شاهزاده د غوی ویل غوی خپکی وي زما بیزتی دی وکړه ما خو الله سره بر خیدار نو جوړ کړي ما خدا الله سره صدار بر خیدار نو ګرځولې آسان شیو صفا ستر دینو جئتکم بالحنفیت البیضاء ما صفا ستر دین راوڑے تاسو تا لیلوها کنہاریا رز خورز دا دا غشپام پشان درز دا رز خود رز دا دا غشپام پشان درز رنا دا حس خفا او پٹوالے پاگی کنو مشرک زان تا دین گران کا چا خزا خدایو گرزو نو چا قبر خدایو گرزو او د قبرونو بندگی شروع شوا رب کریم وی آسان شے می در نغفتو پرز د قیامت پوئی بس ما سر برخیدار مگرزو خطا غنو کڑے ما سر دی برخیدارو گرزو نو گر یاد ساتا نن کا تمام ازمکا دسرو زرو ڈکشیو دا پیدیا کی ورگی عذاب نہ نخلاسی گی بلکہ ولہم عذاب علیم دیل ربوی عذاب دردناک صرف فدیہ نا پتی اختام نخلاسی گی یریدون ان یخرجو من النار خوخی بدی غاڑی بدی چو تختید دے اورا ازید دے اورا وما هم بخارجینا نبیدی وطن کی تختیدن کی دے اورا پتی اختام نخلاسے گی ففیدیوم نخلاسے گی رشوتنوم نخلاسے گی نولوم عذاب علیم عذاب علیم بوی لیکن دانا چی دا عذاب علیم دا با ختم شی نانا ختم دل نشتہ دے ولہم عذاب مقیم دا عذاب علیم دا بی ہمیشہ دیل ربوی عذاب ہمیشہ سوال راگے یاره د دې مال خوړو سه حیثیت نشتا
د دې مال خوړو سه حیثیت نشتا چې د سرو زرو ډک ازمکه ورکول کېږي او سړی پې نه خلاصېږي وی تا ته د شرک پلیتی نه وه معلومه تا ته د شرک پلیتی نه وه معلومه د دې یو مثال درته ښیم ګوره دا مال چې دی د دې قدر او احترام شته د دې قدر او احترام شته ځکه خو په لاس کټ کېږي فقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا لیکن که دغه مال د توحید په مقابله کې راړي او ځان پې د شرک اخلاص نو ګوره یاد ساته بیا یا ډېرو سره قدر او احترام نشته لکه لاس ته دې وګوره لکه لاس ته دې وګوره دا لاس ډېر قیمتي و خو چې کله دی خیانت وکړو اذا خانت هانت کله چې دی خیانت وکړو لاړ سپک شو بیا کټ کېږي څنګه کټ کېږي حدیث کې راځي د میجن مقدار غلای چې کړي وي د ډال دومره مقدار یې پټ کړی وي نو لاس به کټ کېږي د مجتهدینو په هغې کې اختلاف دی لیکن دا لاس قیمتي و دا د کروڑونو د زرګونو لاسو خو چې کله دې خیانت وکړه نو د هغه خیانت د وجې نه د دې قیمت ختم شو د مال قیمتو خو الا چې دا د ایمان په رڼا کې خرڅ شوی وی د توحید دپاره خرڅ شوی وی د ایمان په رڼا کې د توحید دپاره خرڅ شوی وی نو بیا دا قیمتي و خو که دغه مال د توحید مقابله کې راړي شرک نه پې ځان خلاصې نو ګوره بیا مثال د لاس ته دې وګوره بیا د دې څه قیمت نشته بیا د دې څه قیمت نشته الله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما غلاګر سړی غلاګره ښځه فاقطعوا أيديهما کټ کوي تاسو لاسونه د دې دواړو فاقطعوا کې زخمی کول نه دي مراد حقیقی معنی مراد دا قطع کې کټ کول جدا کول مراد دی زخمی کول نه دی مراد زخمی کول چې دی نو دا غي مجازي معنی ده او حقیقی معنی باندې چې کلا دا غینه قرینه صارفنی نو پاغي به عمل کیږي نو فقطعوا ایدیهما قرینه صارفه نشته آیات کې دارنګ چې دا نو سلفو کې د چا قولم نشتا نو چې نشتا نو لاس به کټ کېږي د ښځې غلا که وکړه مقدار شرعي ته رسېدلي وي د کټ کولو د هغې لاس به کټ کېږي او که سړي وکړه نو د هغه به هم کټ کېږي خو سړی مخکې که ښځې رست وکړه کټ کېږي به خو د دواړو خو سړی ځکه مخکې که چې دا قادر بالکسب و ته ولې غلا کې دله ته خو سړی تاله خو لاس درکړي دي ته خو غلا مه کوه ته خو لاړ شه کسب وکړه قادر بالکسب پلاکونه جوړ کا مزدوري وکړه چې ته نالۍ سبا کو پیسې وګټه غلا ته ولې کښېنې ښځه خو چې دا نو خو عام طور سره غټ کسب نشي کولی نو که هغې غلا وکړه نو د هغې به هم کټ کېږي خو ذکر کې رست وکړه ځکه سړی چې کوم دی قادر بالکسب نو دې مخکې پکې ووه دی را مخکې کوې د بې خوندي کړې ده دی به ناستي کله چا ټیپر پټوي ارے ټیپرو دی ته خو دی غلا وایي نه چې روانې غرب یو ټیپر راوشو کوي مولای راوشو کوي غنیمت کې دی خو دی غلا وایي نه د غویانو پیړې په ګاڼۍ کې پټوي ای تا خدای دې په نیغه واړو تاله نور څه نو دغه شیزونه کوي دغه خسیس کارونه بیکاره دا به کوي دی ته غلا نه وي دی پکې مخکې کا او هر چې دی سوره نور کې د زنا حد نو هغې کې زانیه مخکې کوي الزانیة والزانی فجلدوا كل واحد منهما 100 جلده ولې دواړو له سزا ده 100 جلده 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 100 جلده
دواړو له سزا ده 100 کوړي چې کله غیر شادي شوده وي دواړو له سزا ده لیکن خزه مخکې کړي دا ځکه دا الیق بالحجاب وا دې سره پرده ډیره زیاته لایقه وا او دې مخ تور کړي دې د کور امراوته ده پیاستل تام تلې ده او بیا چې کم ننو پردی کمره کې ځان پسې دروازه هم بند کړي ده کونډیم لګولې ده او نورم سکړي دي نو دا بخ کوه استاد خو کور ته ولې راوتی دا الیق بالحجاب وا دا مخ کوه د زنا په حد کې فقطوا ایدیهما کټ کیلا سنا د دواړو جزام بما کسبا بدل دا پاغه سوچ دی کسب کړي دي کسب لا سو کړه دین الله ستنه کټ کا نکال من الله سزا د عبرت د جانب د الله نه نکال هغه سزا ته وای چې چاله ورکه نو پس د ور کولو نه اغا منشي او داغه تماشګیروم منشي نکال هغه سزا ته وای چې چاله ورکه نو پس د ور کولو نه ادا سے عبرت شي چې هغه پخپل اب منشي کوونکی او هغه تماشګیر هغه منشي رائے ولا پډا غوان د سزا ورکا ولاس د کټ کا سره خیال لے چې په دې مرغوز نه په دې ټول پاکستان کې د دو غلاګر لاس کټ شو او دا اعلان شچدار چا بلاس کټ کیږي چې چا دا څه غلا وکړه څوک به وکړي ها نه کوي دای ور کوي نه پاکستان نه په تمام دنیا کې دشمنی کو شروع دانو د الله د قوانینو شروع ده د الله د قوانینو دوبۍ کې سحر یو قانونینو ما خامله بدلی او قانون بدل شو ها سوک دا نه وای چې دا ولې بدل کو بس بدل شو اوس بدا کو امریکا کې قانون بدل شي هغه کوم غلط سزا شتا خو مخلوق جوړه کړي سزا ده باغی چا اعتراض ونو بدل شي نشیله سزا شتا سواخی بیا بدل شي لندن کې او دارنګ کینیډا او بلبل ملکونو کې هندستان د هندوانو ملکونو کې پاکستان چې مسلمانانو ملک ته مسلمانان له جدا کړي شو خو د مسلمان قانون پکې ترې سپرې نه خو یو د سړی زوی نه دراغله تر دې وخت پورې په پاکستان کې چې هغه چرته د الله د قانون مطالبه کړي یوم نه دراغله تما پکې مکوي راځي پکې نه راځي پکې روزانه قوانین جوړیږي او بدلیږي روزانه کله قومي اسمبلی قانون پاس کړي پاسه کو کله صوبایي اسمبلی قوانین پاس کړي پاسه کو اب پاس شو قانون پاس شوه دی ګوره لکه اړه نه وکا خبر خو نه قانون پاس شوه دی ک کوپری دیو کې اسلامي دی ګوره اعتراض به اعتراض باندې کې بس پاس شوه دی بس پاس شوه دی نور به اعتراضونه نه کې پاس شوه دی د یو ملک په بادشاہ هغه بادشاہ چې قد خرج من سبیل البول مرتين چې د میتیازو په ځای باندې 2000 راغله دی هغه قانون جوړ کړل خو باغی سو کې اعتراض نشي کوله ولې هغه سره خپل نمرودیت او خپل فرعونیت هم نه نو هغه نمرودیت او فرعونیت داغي سره مقرون ګرځیدل نو ککه نو عمل د نمرود او عمل د فرعون شروع کیږي سزا در کوله کیږي اس خبره بنو کوئی سره د دینه چې د میتیازو په ځای باندې دا بنده 2000 راغله د قانون جوړ کړي د اعتراض بنو کوئی خو په دې اعتراض شروع شي یارندا لاس کټ کول چې دای ولې ویلې دي یارن چې دا رجم ولې ویلې دي یارن چې دا اصل کوړي ولې ویلې دي هین چې دا اتیا کوړي ولې ویلې دي بیا به یو دوا کنجرای پیدا کی یو دوا به کنجر پیدا کی یو درې سلور کنجر بنور پیدا کی ای بګیری واچي ویخته بواچي او کنجرای ته وای ته الټا سملانو ابا الټا سملی اغا سه دتی نو کنجر به الټا سملی
نو پاغی باندې با کوڑی را باندی کی وی بے وی دا پورا کن شرعی قوانین لا داسی ہوئی سمر ظلم دے تو آیا دن پا دی جیلونو کسی چال کائے ستا پا دی جیلونو کسی دا عالم لحاظ نہیں ستا پا دی جیل کے دن دیو دیندار لحاظ نہیں دیو سپینگیری لحاظ نہیں تسکے کنزلتا نہیں دکڑی کا سپکی دی نہیں دکڑی کا سپوری دی نہیں دکڑی کا بکواس دی نہیں دکڑے کا غب دی نہیں دکڑی سدی نہیں دکڑی ہر سے دکڑی دی ہر سکے وہ ہر غب کے او ہر قسم سزا ورکے بے جرم وجل کے بے سزا چکم دینو بس اس بے ساغا مستحق دا سزا نہیں او سزا ورکے تری نہیں دکڑی خود دید پارا چھ اسلامی قانون اگا وحشی خکارا کڑے شی دا اللہ نظام وحشی خکارا کڑے شی نو اگا لسطی دلگانو درولی نو اگا یو مولاری او اگا دا ہا ہو کئی دا دید پارا چھ دا دروغو خاکی جوڑی کی ڈرامی جوڑی کی دا دید پارا چھ دا اسلامی قانون سرٹو کے اکڑے شی مزاق اڑا اکڑے شی تمسخر سخریہ اکڑے شی دا دید پارا دا اللہ نظام پورے ٹوکے کئی دا دا قیامت تا علاماتو ندی اللہ اللہ داوی وحشی قوانین دی قرآن کریم احکم الحاکمین بادشاہ اگا گوری دیتا اگا احکم الحاکمین بادشاہ گوری دیتا اگا مصلحت عامت گوری مصلحت شخصیت نو گوری کم ځای کی چی مصلحت شخصی راغے پا مقابلہ دا مصلحت عامہ کی نو شریعت متحرات ترجیور کی مصلحت عامہ لرا ٹھیک دا چی دا یو سڑے دا بلاس کٹ شی لیکن مصلحت عامہ دا دے چی بیا با پٹول ملک سوک غلاؤن کی ٹھیک دا چی یو سڑے با قصاص شی خو قرآن کریم وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ لوی جوان دستا سو دا پارا پا قصاص کیا خو مر شو نو دے مر شو کنا بل بسوک مرگ دے کئی نوار سڑی تا بجوان میں راو شینو من احیاها فکأنما احیا الناس جميعا قرآن کریم و شریعت مطہرہ اصول دی مصلحت عامت گوری مصلحت شخصیت نگوری یو خو بلل شی لاس بے کٹ شی اچھا دی یو تو قتل نو ٹول دے غرق کرو چھ دی یو تو قتل نو ٹول دے غرق کرو مصلحت عامت او گورا مصلحت خاصت ام گورا قرآن کریم احادیث پاغی کی بھی اڈیر مثالنا موجود دی بعض خلق را پاسی پا دی قوانینو دا قصاص باندے یا چھ محارب لرا سزا ذکر شوا پاغی باندے یا دا قتل سزا ذکر شوا پاغی یا دا رجم یا چھ دینو دا کوڑو دا حد قذب او دا زنا پاغی اعتراضات کئی اصل کے دے غیلا نہ خدای پی جندل دے نی مخلوق پی جندل دے دا نہ خدای پی جندل دے نی مخلوق پی جندل دے دا مخلوق پاغی خو نہ کئی قانون پاس شوے دے چسا خزد کو روزی نو تپوس بتے بیانکے چتا دریش پہ کم ځای وکړي پاسه کنا چې پاسه ک ددنه بتا پوس نه کې خدا کوتا کلیشا چې دے د خدای نه تپوس کې چې تا دا قانون ولې را لګل بندا پاس ک گندا بندا گندا هغه پاس کنو دا غنه بتا پوس نه کې بس قانون دی نو اگر کا آرامی توب لے پاس کړه دے دی یهودو په پیسو خوړو پاس کړه دے خدانه بتا پوس نه کې منگ بیدن کو چه ترسو زمان پا مرائی کے سادے منگ بیدن کو واللہ کمو منل دے نی بیامنو دا قرآن کریم دے یو حرف چه خلافی دا ټول ملک دا دا قوانینو ڈاک کمنگے دمنو نیمن منگ مسلمانانیو دا ملک دا مسلمانو پا دے ملک اسلام او پا دے ملک اسلامی نفاظ دا بھئی کہ یہودنو زبرتانی تا زامریکی تا زا اسرائیلو تا که اندوی نو زداغا دے خواہ که ہندوستان دے زالتا کنی اندو دلتا تسکیدہ دے اسلام پر نظریہ جدا شوئے نن اگورا پا دے قوانینو پاس گولو باندے سکینو لی
د استنجا چل چې چاله نه ورځي نا قوانین پاس کړي استنجا چې پیژنې نه نو قوانین پاس کړي خاص کر فواد چودھری زندق او ملحد ټول عمر د اسلام پورې بک بک وکړه او غاپی ټول عمر غب غب وکړه مشرف سپه او اوس عمران خان سپه دی ټول عمر د اسلام تقاضو پورې وغابل او غاپی لګیا دی قرآن پورې خندا دا غیبرت دی غیبرت دی پورې خندا ما او کله چې قوانین الهیه بیا به انسانی چې قوانین الهیه نو انسان نی دا بیا درندی دی والله عزیز حکیم الله زور ور د حکمت والا فمن تاب من بعد ظلمی پس اسوک چې توبه او باسلا پس د ظلم خپلنا ظلم وکا غلا توبه او باسلا واصلح او اصلاح وکړه د هر عمل خپل د هر عمل له توبه او باسلا نو پس یقینا الله توبه به قبول کید یا مهربانی وو کی پدوان نے زکات یقینا اللہ بخون کے مہربان دے او اعتراض مکوا چې دا قوانین والے راولېګل قانون د قتل والے را لیږي قانون د قصاص والے را لیږي قانون د رجم والے را لیږي قانون چې کوم نه نو د کوړو والے را لیږي د زنا یا د حد قذف دا اعتراضات مکوا ولی الم تعلم آیت نه پویا چې یقینا الله خاص اغلره د بادشاہی د اسمانونو د زمکه او د اسمان بادشاہی دا غدا مالک دی دای مملوک دی اسمانونه کی چې سدینو دای مملوک دی زمکه کی چې سدینو دای مملوک دی دادا الله خو خدا يعذب من یشاء عذاب ور کی چاله چې خو غشي ويغفر عذاب نور کی بخیا سوک چې خو غشي نو الله مالکم دے دای مملوکم دی قدرت والم دے والله علی کل شیء قدیر او الله پاریو شی باندې قدرت والا دے نو چې الله پاریو شی قدرت والا دے او مالک دے مملوک دی دا هرڅ نو مالک چې په خپل مملوک کې لګي او یو کم قوانین را لګي او بیا قدیرم دے حکیمم دے حکیمم دے قدیرم دے ستاد اعتراض صحق دے چھتا پا اللہ باندے اعتراض کے ستاد اعتراض صحق دے چھتا پا اللہ باندے اعتراض کے دیو ایسی کی دا عمل کوئی سدا مذہبی خلقو خونا دے دا ستا غندر کندو دے اور دیدی مو دی دا نومی بیا بیا را لے جماعت کے خوان نرا کے لوی گن دے وی دا عمل خود مذہبی خلقو نا دے دا ستا غنتے دا سیکولر خلقم نا دے دا چاولی چستا دے زیادو ستا منم نا دا زما ملک دے و زما پشان چی سوک مذہبی دے دا غا ملک دے زتام نمانم نستا غا پلار خینزیر میم نمانم نتام نمانم نستا دا خینزیر توبم نمانم ستا دا کوپرم نمانم دسو کے تناستے آغازائی کے دا مذہبی خلق ملک ندے دا مذہبی خلق ملک دے پاکستان دا مذہبی خلق ملک دے دا مذہبی خلق ملک دے پدی کی باغ چگئی چکم دا اللہ دا نظام وا ان الحکم الا للہ پدی کی باغ چگئی للہ الامر پدی کی باغ چگئی چکم دا اسلام دا نفاذ وا اپا حکم الجاہلیت یبغون پدی کی باغ چگئی ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون پدی کی با دا چگئی چھ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولائک هم الکافرون پدی کی با دا چگئی چھ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولائک هم الظالمون فاولائک هم الفاسقون دغه خو کافر دی چې اسلامی فیصله نه مني دغه خو ظالم دی دغه خو کافر دی او دغه خو فاسق دی دا چگئی پدی کی ومن احسن من اللہ حکما تسو کے جی چدا اللہ پیسلے پا مقابلہ کے خپل پیسلہ گرزے للہ الامر ان الحکم الا للہ پدی کے بعد چگئی داد اسلامی و مذہبی خلق ملک دے دادا غی وطن دے پدی قربانی تاور کڑی وی پدی قربانی دا آزادی دا پارچ انگریز سر جنگی دل علماء جنگی دل
ستا غونته سکالران او ستا غونته هندوان او خناس دو هغه ټایم کې د هندوانو په طرف کې یا ناس دو د انګریز په طرف کې دا غینې 1200 وطانې تنخواګانې اغستې ستا پلارانو. نن چې ملک آزاد شو نو کارګر آلی نو ته په دې باندې قابض کېدل غواړي. دا اسلامي ملک دی او دا د مذهبي خلکو ملک دی، دا نه د بيدینو خلکو ملک دی. کې باغ چغی چې په لومبنۍ ورځ باندې د سن 1953 تحریک شکل اختیار کو چې قادیانه کافر دی، قادیانه کافر دی، قادیانه کافر دی. کم خلق چې قادیانی ته کافر نو یغام کافر دی، کم چې بیا دی خنزیر ته کافر نو یغام کافر دی. اته د چا ویل؟ دا مذهبي خلکو ملک دی. دا د صحابه په سلوا چې منکر د ختم نبوت دا کافر دی، دا د تابعین په سلوا چې منکر د ختم نبوت دا کافر دی. دا چې کم دی نو د تابعین په سلوا چې منکر د ختم نبوت کافر دی، دا د تبع تابعین په سلوا چې منکر د ختم نبوت کافر دی، دا د ائمه مجتهدین په سلوا چې منکر د ختم نبوت کافر دی. تبع قادیانانو للار سمه دا د مذهبي خلکو ملک نه دی، دا د مذهبي خلکو ملک دی. تدیزا که هندوانو څخه خزینو خوا کې دغه ملک دی را د هندوانو څخه زیک برتانی تنوزا ستا په شان ډیر برتانی ځای کړه، ستا په شان چې کم نن ډیر ځای کړه هغه امریکای ځکه هندو ستا په پاکستان کې سدي چې توای دا د مذهبي خلکو ملک نه دی، د مذهبي خلکو ملک دی. اللہ اسلام کی بنیاد پہ یہ ملک بنا ہے، اسلام ہی اس ملک کا سامان بقا ہے. دغه بقا ده بلشتیم نه من پکې نه منو د اسلام د قوانینو خلاف بل یو قانون هیڅ هم نه منو. الله اختیارات دي، دا الله نظام دی، بادشاہی د اسمانونو د زمکې د الله او د مملوک دی. یو سړی په خپل کور کې د بل چا اختیار مني نه مني. من د الله په زمکه او اسمان کې د بل چا نظام منو نه. یا ایها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. اس پیغمبر پاک دوی دا قوانین را واخلا، دا قوانین دنیا کې ناپس کا، ځکه اختیارات د الله دی او قادر الله دی. د منافق پروا مکوا، دا چودریان مودریان دا کافر بلی گیائی، دا یهودیان بلی گیائی، منافقان بلی گیائی، پروا مکوا. د خلقو د پروا بغیر نفاذ د اسلامی قوانین نافذ کا، دغه نفاذ را ولا پروا مکوا. او پیغمبره غمجن دین کی تعالی را کسان چې سرګرمی کوي په کفر کې، کارونو د کفر کې، دا کم دی وای چودری ده کنه. من الذين قالوا دا کسان نا چې هغه ویلي دي آمنا ایمان راوړل دې مونږه مسلمان هم وای دې پکلا چې کم دنو د نقشې اختیارات هم پکې دی وای زبخ خپل جوړوم. تا چې ته مسکړل پنځوان کې چې د مزد پارک نقشه جوړه یا درځي دلا د نو او سورې اخلاص والله که ورځي ولې زه خیر دې درې ورځې دې زود کی یا ولام نو ورځي استنجا در لنه درځي لکه بيزي به سره پچو چی شي ښا چاټه تلی گیا په اسلامي قانون اعتراض کې. آمنا چې ویلی وای بیا فواهم ویلی صرف په خله باندې چې مونږ ایمان راړو. ولم تؤمن قلوبهم او ایمان نه دراوړې زړونو د دی، زړونو کې ایمان نشتا، بې ایمان دي. زړونو ته ایمان نه کو شوی بې ایمان دي. دی وای کنه چودري بې ایمانه چې زه ایمان راړم ایمان دای خر قانون نه منی د الله، د الله نظام نه منی، د الله نظام پورې ټوکې کوي، مذهب پورې ټوکې کوي، دین پورې ټوکې کوي، نه څنګه مسلمان شو. د دې پروا مکوا. ومن الذين ودعا کسانونا هادو چې يهوديان دي د یا پلاران، کدا منافق دی او کدی دی منافق اپلار يهودي دی، د دې پروا مکوا. ہے سمن کیږي سمعون للكذب، دا دواړه قسمه دا منافقین او د یا پلاران يهوديان، دا قادیانان او د پلاران يهوديان. سمعون للكذب، سمعون للكذب ډیر قبل ان کی دی دروغ لرا دوز ډیر قبلې چې دروغ وته وای نو هغه قبلې بس ډیر خ قبلې دروغ ډیر زیات خوخي.
سمعون وکی خودن کی دی لقوم آخرین د پاره د بل قوم لم یاتوک چې ندی راغلی تا تا دا چمچی منافقان دا چمچی منافقان دغه يهوديان کشران د هغه مشرانو د پاره چې کم نن وګ ساره نه کوي جاسوسي کوي دلته بناستی وای 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 نه په پوا چودري باندې را دوکو وتوایا کا زندګي کې وتا موې دا وسره مولika سمعون لقوم آخرين لم ياتوك دیو زر زر چمچای ناست بای په پوله بناستینو په پټی بناستین د روډ د پاسه بناستی زندقا سمعون لقوم آخرین ولیکا دا مولیکا چې دا الله نظام په مقابله کې یو نظام نه منم دا مولیکا دا الله د نظام په مقابله کې د یو مولا نه منم دا مولیکا چې دا الله د نظام په مقابله کې د یو لیډر نه منم د یو مشر نه منم د یو ادارې نه منم د یو محکمې نه منم یو د الله نظام منم نه منم مولیکا سمعون لقوم آخرین لم یاتوک یحرفون الکلمه من بعد مواضعه او بیا کیسه چې ولیکي نو د ځان د پیسو د پاره د پیسو جوړولو د پاره د پیتول لګولو د پاره یحرفون الکلمه اړای راړای کلمه حکمونه من بعد مواضعه پس د زایونو دا غینا دروغ به پکې ملي دای پکې ویل دای پکې ویلو دا پکې لیکو ولی چې غټه ډیر واخلي يهود خوشالي دا منافق همیشه يهود خوشاله هغه خوشاله لکه هغه چرال پیغمبر پاک راو غختل دوتانو پکې زنا کړو زنا یې کړو نو هغه چرته خواهشاتو پسې روانو هغه چرته سزا ورکوله پیغمبر له راوستل د شرما چې اوس خدا پیغمبر دی بل څه کې دین شو کې راتلل چرته چرال پیغمبر پاک ورته حکم سره تاسو د کتاب ویره چې هغه کو ډیر سنشته بس صرف دورې چې په خار باندې به سور کوي او مخ به ولا تور کوي پیخا اور شي راړی بره په حاشیو خې جوړ پاغي ولیکل چې دا جی بس مخ به ولا تور کړی شي او په خار به سور کړی شي دا سزا ده ها د مرګ بچ کوس کنه او په هغه ځای باندې الله سخه ماشاءالله صحابي عبد الله ابن سلام رسول الله توي ته وای چې د الله سپورته کا ها د الله سپورته کا چې الله سپورته کړه فایدا آیت الرجم تلو پړکی در او ته آیات درجم جنن دینا چودران انکار کوي یا چودري ویلي وی رجم نشته کنه چودري ویلي رجم نشته وایا الله الله را وش ان شاء الله کله دنیل تب رجم کی که خیر راوته نبی علیہ الصلوۃ والسلام دواړه رجم کړه خزاو سړی رجم کړه او یا الله ز اول هغه سوکم چې دای کوم ستا حکم مړ کړه ما ژوند دیک ما راو با الله هغه حکم ما ژوند دیک دای پاغي کی تحریف کړه خبرو د رسول الله کې به تحریف کو احکاماتو کې د پاره د دې چې عام شران خوشاله کی یقولون وایدی ان اوتیتم کچره درکله شتا سولر دا حکم کدا خر والا معاملہ در سره کینو په خضوع بیا هونی وي عمل په وي و ان لم توتو او کدا خر معاملہ در سره نه کوي نو فاحذروا ګر بیا ولا خالام لړن شي بیا چودرانو څخه وایي بیا خپل چودرانو څخه راځي د خر معاملہ ک در سره کوي او په خر مو سوري نو ټیک دا وګوره مارک تغاړه کې نه په خر سور شو چې مړ نشي اداله پوهشه مخ تورول او په خر سورول دای قبولو ولې کافری دغه چا د مرګ نه ریږي او کله چې مسلمان نه مرګ او یاره نو ته باندې بیا چې کم نن ور سره راځي الله وای و من یرید الله فتنه هر څوک چې الله غواړي فتنه داغه په عذاب کې اغا لرا یا فتنه کې چول اغا لرا نو هرگز مالک نه تداغه د پاره د الله د طرف نظر برس شه دا منافقان او دا د دې د مشران يهود اګه سان دي چې نو غواړي الله چې پاک کی زړونه د دې زړونه الله نه پاکي لهم فی الدنیا خزي دای لره په دنیا کې رسوایی دا دای با الله ذلیل او رسوا کوي رسوایی نور څنګه دا يهود تو ګوراو د يهود غلامانو تو ګورا يهود تو ګورا د خزو کنا ټیخ کاری هغه شانګرځي په لارو کې دا شرمندګی نه وای توایږي نه کپڑے بوله نه خيول لهم فی الدنیا خزي نو د يهود په لار چې روان دي منافقین نو غام چې کم نه خاخي واچولا
نو خاخی چې کم نه سو وخت پس وخت کله نو چډې واچو نو چډې چې کم نه هغه نه پسته بل سو واچول دغه شان ګرځي کنه لهم فی الدنیا خزیون بربند ګرځي دا شرمندگی ده کنه ذلیل او رسوا ولهم فی الاخرة عذاب عظیم دی لرا اخرت کې عذاب دې ډیر لوی سمعون للکذب دروغ ډیر قبل انکی د دروغ دی اکالون للسحت او ډیر خورون کی د حرامو دی هر قسم حرام خوري کدا غریب مال اعلان نکنو خوري کدا ساده مال اعلان نکنو خوري ک رشوت باندې رال نو خوري ک په سود باندې رال نو خوري اکالون للسحت خوري نو او دا صفت د یهودو تاسو نو ګوري د یهودو په نقش قدم چې کومولیان روان دي والله چې دومره واله حرام ولال خو پیجنینا مشورې به جوړی کی پخبلو کې بکله موافقی او کله به مخالفی ظاهرا باهرا نور چې کم دنو دنا سر د سنډاو سرمند میخه او درازي شیخ او د شپې پر دی مالونه بس لګیای خمزیدار کله چې کم نن د چازمه اعلان دی کوي کله د یو سیاسي نه کروڑونه اخلي کله د بل سیاسي نه کروڑونه اخلي چې کله سیاسي نه کروڑونه راځي نو هغه ډیر زیات خوخي او چې کله کروڑونه بن شنو بیا ورته دین باندې کی دین وته بارک وي چپای د دین نه مني مال دین نه مني وای دین مال پیسې نه را کوي دین نه مني دا ټول د غشیزونه دی کالونه له صوت اکالونه له صوت او لګیا دي مولیان نن دا هغه حرام خورو باندې د مولا او د پیر ودونه وګوره د مولا د کورو واده وګوره تب وایګی نه کچته یو ډم واده دی د مولا د لور واده وګوره تب وای کچته ډم لور ودیږي د مولا د لور کوی دنو وګوره اکالون للصوت خراجه مې کړي کنه یا ایو الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبیل الله ډیر مولیان او پیران خوري مالونه د خلکو په ناروا او طریقو سره ويصدون عن سبیل الله او در حقیقت خلق د الله د لارې نه منع کوي دا هغه ټیم ناکار مولیان نو اوسم د غدی کالون للصوت دا غلامان الله وای کچر رال تا پیسلو کا پمین زدی کی یاتیم خواړه او کما اړه نو پروا م کو د هرګ zarar نشدر کوله تعالی را زرا برس شه او که پیسله کې نو پیسله کوا پمینز ددای کی په قران بالقسط په قران باندې پیسله کوا بل د پیسلی کتاب نشتا بالقسط بالعدل بالقسط بالقران په قران پیسله کوا زکه یقینا الله مینه کی د مقصدین سراغه چا سرا چې پیسله په قران کوونکی دي خو ګورته سوای چې دی تعالی پیسله راوړی دا نو دا په خوشحالي راغلی دي شرم ولا ورته د شرم نراغلی دی وکيف يحكمونك سرنګ و فیصله کون وګرځي تعالی را وعندهم التوراۃ او د دې څخه دغه تورات فيها حکم الله چې باغی کی دغه فیصله د الله و درجه ثم يتولون بیا دای مخړو من بعد ذالک پس دا غیناغه نه منل کنه زکه په د پاسه شیخ جوړه نه منلا نو هغه نه منل نو طالب څنګه راشدات دي دشمنان د الله و ما اولئک بالمؤمنین ندی دا مؤمنان ایمان نه دراوړې بې ایمان دي نه تورات منل دي نه انجیل منل دي قران کریم د يهودي بارک وي و ما اولئک بالمؤمنین نصرانی بارک و ما اولئک بالمؤمنین رستور بصیر روان دي ټول تورات هم ذکر کین انجیل هم ذکر کین نن خلق رال وحدت الادیان والا تاجونا خوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر کله چې سړی غلام شي نو بس ددار سے بدل شي خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق قرآن بدلی و یہودی مسلمان دے یہودی مسلمان دے یہودی و تسلوای بیا نصرانی وی مسلمان دے اب پیسے ور کئی او هغه په هر تنظیم کې چې کم نه نو نن سوال پیسو په شرعي دي نو چې چا سره پیسې ډيري نو الګون تک مشر لور کې نو مشر وی ور ډیر مخلص دی ځکه نن سبا اخلاص ترمامیټر پیسې دي نو د اخلاص ترمامیټر هغه پیسې دي نو چا ولور کې نو اب سوچيو ودی
نه دی را مخکې په تنظیم کې هو ها هو به جوړ شي ولې پیسې ورکړي ډېر مخلص دی نو پار تنظیم کې دا خلک مخکې لاړل پار تنظیمونو کې دا خلک مخکې لاړل د وحدت الادیان مذهبي هم آهنګي په دې نوم باندې چې کوم نن مخکې شو یهودیت او نصرانیت نن مولا دا کوشش کوي چې ما ته خلک داسې ډسکو غونتی مولا وایي که نه وایي دا مړه متشدد دی دا د جدید دور د تقاضو مطابق نه چلیږي دا چې دا شان بل شان غونې چوغه واچې او دا شان ځان نه داسې لږ لږ یهودي جوړ کې داسې ګرځې خلک وایي لکه روشن خیال مولوي صاحب دی روشن خیال مولوي صاحب نو روشن خیال مولوي صاحب چې کوم نه نو هغه بیا چې کوم نه نو بس پیسو والا سره هندو سره هندوی سکھ سره سکھی یهودی سره یهودی نصرانی سره نصرانی دکې چې کوم نه بیا هر ماده پرتی د بیا چې کوم نه نو د تمام مذاهب مجموعي دا وحدت الادیان دی بیا دا مولا شیخ بیا ځان چې کوم نه نو اسه کوي کله خزو سره خزي سړو سره سړی کافر سره کافری مسلمان سره مسلمانی او دا په دی باندې فلمونه هم جوړیږي نو فلمونو والا لګیا دي فلمونه جوړي نو غانو والا غانې وای د دې لپاره غانو والا غانې وای نو پټکو والا را پاسېدل نو هغه چې کم دنو په دی باندې ذهن سازي کوي وای لکه غوري دا جدا دور راغله دې کې به غولو تا غوري هم کله کله حلوا وای دې کې به غولو تا وای کله کله سوای حلوا وای کافر تبا پکی مسلمان وای یهودی تبا پکی مسلمان وای نصرانی تبا مسلمان وای قرآن وای وما اولئک بالمؤمنین قرآن کریم وای یسارعون فی الکفر کفر کی ور مخ کی دی سوک دی من الذین هادو یهودیان دی کنا یهودیان دی که قرآن وتا کافر وای قرآن وای لم یکن الذین کفروا من آل الكتاب والمشرکین من آل الكتاب آل کتاب تا کافر وی قرآن مشرک تا کافر وی قرآن دے وی نه جی شہزادہ دے یاد ساتی دا دور دا فتنے یہودی کافر دے او دا با دا مسلمان نظریئی پا کم رس چی دا مسلمان دا نظریہ رالا چی یہودی دا یہودیت سارا مسلمان دے اس دا مسلمان پا غرس کافر دے پا غرس کافر دے د کم مسلمان چې دا نظریه رااله چې نصرانی د نصرانیت سره اوسم مسلمان کېدی شي نو دا مسلمان په غرض کافر دی ایت ساتي ګوره او دا تحریکونه سنوي نه دی وحدت الادیان د دې په باب کې ډیر تحریکونه چلی دي هر صدای کې راوتی دي دا غي تحریک صرف بنیاد دای چې مسلمان مرتد کی مسلمان مرتد کې او د مسلمان نه د ایمان هغه لا شوباسي الله دې زمون ایمان کامل نصیب وګرځي او الله دې موږ د هر فتنو نه محفوظ کې. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم.